چې د مسلمان په مسلمان یو څو حقونه دي. په هغې حقوقو کې یو حق دا دی چې کله وفات شي نو تاسو جنازه وکئ. جنازه د مسلمان حق دی په نور مسلمانانو، او دا جنازه د هغه مسلمان انسان د پاره د الله په دربار کې یو سفارش دی. مسلمانان راغون شي او دا انسان راولي او الله په مخ کې کی او جنازه ور باندې وکي او یو سفارش کوي د انسان د پاره. په حقیقت کې د جنازې مونږ د مرده د پاره یو سفارشي د مارونو. باقی دا دی چې هر انسان له الله کوم وخت مقرر کړی دی. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. الله په حکم انسان مري او چې کوم ټیم انسان له مقرر دی په هغه ټیم مري. هغه کې نه یو سکند مخکېوالی کېدی شي، نه په هغه کې یو سکند رستوالی کېدی شي. زمارونو مونږ که دنیا ته راغلي یو نو مونږ په خپله خوښه نه یو راغلي، د الله په خوښه راغلي یو. او که مونږ د دنیا نه ځو نو مونږ په خپله خوښه نه شو تللی، د الله په خوښه به ځو. دا زمونږ ایمان دی چې زمونږ ژوند او زمونږ مرګ دا د الله په اختیار کې دی. زمونږ صحت او زمونږ بیماری دا د رب العالمین په اختیار کې ده. زمونږ د دنیا دا نظام ټول الله چلی او دا ارس دا الله په اختیار کې دي. الله چې کله وغواړي انسان پیدا کی او چې کله وغواړي انسان فنا کی. دې کې د انسان څه نشته، او چې کم ټیم انسان له مقرر دی په هغه ټیم به دې مري. د هغې نه نه یو سکند مخکې کېدی شي، نه د هغې نه یو سکند رستو کېدی شي. حدیث پاک کې راځي، د ترمذي حدیث دی چې حضرت آدم علیه السلام الله پیدا کو. داغه د شانه داغه د بچی الله د سرو میګو په اندازه واړه واړه راوستل. شکل د انسان او شکل خو په مقدار د وړو میګو داسې مخکې ورته خواره کړل. حضرت آدم علیه السلام تپوس وکړ رب من هؤلاء، الله دا څوک دی؟ رب العالمین ورته فرمایل ذریتک، دا ستا بچی دی. وفي روایت الی یوم القیامه، تر قیامت پورې چې ستا څومره بچی او نسل پیدا کېږي راغلی دی. رسول الله مبارک فرمایي چې آدم علیه السلام د خپلو بچو ته وکتل نو الله په دې کې څه نښې نښانې مقرر کړې وې. په هغې حضرت آدم علیه السلام پې جنګلو وکړه چې دا منظور دی، دا روغ دی، دا ښکلی دی، دا بدرنګ دی. دا تفصیل خو خیر شارحین د حدیث لیکي، خو د حدیث ته دغه معلومیږي چې نښې پکې وې. د هغې نه آدم علیه السلام پې جنګلو وکړه نو پلار په نوسو خفه کېږي. نو آدم علیه السلام الله ته سوال وکړ رب هلا سویت بین عبادک. ور عجیب الفلفظ وی دا نه وی چې زما اولاد دی یو شان ولې نه پیدا کول. الله که اولاد زما دی خو بندگان ستا دي، نو الله دا خپل بندگان دی یو شان ولې نه پیدا کول چې ټول ښکلي وي، ټول په صحت روغ وي، او ټول خشته او مزیدار او ټول اعلی پیمانه والا ښکلي وجود والا وي. رب العالمین یو جواب ورکوي، خو ډېر قیمتي جواب وی دا دې دپاره چې دې زما شکر ادا کړي دا بندگان. دا خدای چې فرقونه پیدا کړي دي دا خالص دې دپاره چې دا مخلوق د الله شکریا ادا کړي. دا چې کوم په یو سترګه ړوند دی دې خو چې دې ته ګوري چې بل انسان په دواړو سترګو روغ دی نو دله کې به لږ نیمګړتیا راځي. خو چې دې ته وګوري چې اوهو د دې بل خو دواړه سترګې ړندې دي، زما خو یو جوړه ده که نه، نو دې به د الله شکریا ادا کړي. دا تور سړی به د سپین ته ګوري یخ خو بد شکل یم، رنګ مې هغسې ښکلی نه دی، بیا به وایي چې شکر دی په لاسونو خپو خو جوړ یم، دې به د الله شکر ادا کړي. هر چا کې زما ورونو الله پاک داسې یو خپل نعمت پیدا کړی دی چې دې د ځان نه بره ته ګوري شکر به نه ادا کوي، خو که د ځان نه لاندې ته وګوري دې به د الله شکر ادا کړي. او زما ورونو مونږ تاسو بیا مسلمانان یو، مونږ له الله د ایمان غوندې لوی نعمت را کړی دی. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما احسان قبول کې چې د ایمان دا رڼا مې ستا په سینه کې چولې ده. ټول وایي الحمدلله.
دا الله فضل دی که مونږ په روس کې پیدا وي مونږ به خدای نه مانو که مونږ چین کې پیدا وي شکلونه به ښکلي خو مونږ به الله نه مانو که مونږ په جاپان کې پیدا وي مونږ به ګوتم بت ته سجدې کولې که مونږ د هندوستان کې د هندو کور کې پیدا وي مونږ به بوتانو ته رام کولو شرک به هم کوو الحمدلله الله د ایمان په نعمت او د توحید او د الله د وحدانیت په خپل عقیده مونږ پیدا کړی یو دا زمونږ دپاره د خدای غټ احسان دی په دې مونږ د الله ډېر شکر ادا کوو شکر الحمدلله د دنیا مخلوق دی څوک خدای نه مني څوک الله سره شرک کوي څوک او د الله د ذات سره ذاتي شرک کوي څوک صفتی شرک کوي څوک د الله ربوبیت کې لګیا دي شرک کوي څوک د الله صفاتو کې خدای له شریک ګڼي الحمدلله زموږ عقیده دا ده چې الله په ذات کې یو دی او د الله په صفاتو کې د الله برابر څوک نشته او الله چې کوم کارونه کوي قسم دې هغه کار هم څوک کوي دا زموږ ټولو ژوند او مرګ دا د رب العالمین په اختیار کې زمارونو ګور یاد ساته اسباب استعمالوي ډاکټر نه علاج هم کوي دم هم استعمالوي صدقه هم ورکوي خو مؤثر حقیقي به دا نه ګڼي اثر به د چا د طرف نه الله د طرف نه که ته د دنیا ډاکټرانو له لاړ شي او د دنیا لکونو کروڑونو روپے په ځان خرج کې خو چې الله د شفا نه مقرر کړي قسم په خدای کې ډاکټر دې جوړ کړي ډاکټر تا نشي جوړولې دم به در باندې یو سړی اړوي اچي خو که دمګري وي ما جوړ کړی یا قیدرې دی چې دې دمګري جوړ کړم لاړې قیدرې تباہ او برباد شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبریل علیه السلام دم اچي او سوي بسم الله ارقیک دا الله په نوم دې دموم من کل داء یؤذیک دا هر مرض نه چې ضرر در کوي او الله یشفیک شفا به الله ور کوي نو شفا روغ صحت د الله په اختیار کې دی کوم وخت چې الله د انسان د لپاره مقرر کو یو څه ډاکټر لا قسم په خدای د ډاکټر د میز د پاسه به ساخیږي نو آدم علیه السلام ته رب العالمین او فرمایل چې دې د لپاره مې فرقونه کړي چې د ما شکر ادا کړي دوی واقعي موږ ټول ولې د مارونو د الله شکر گزار کیو نشکرک ولا نکفرک خدای ستا شکر ادا کو ستا ناشکری به نه کوو بیا چې وی قتل د بعضې بچو د تندو نه رڼاګانې خطې نو آدم علیہ السلام تپوسو که دا څوک دي وی دا پیغمبران د یو کس د تندي نه ډېره تیزه رڼا ختله هغې وجه اوس نن وخت کم دی چې ووایم وی دا څوک دی وی هذا ابنک داود دا ستا یو نوسی دی او داود یې نوم دی فوراً تپوس کوي کم جعلت عمره الله عمر د څونه والا مقرر کړی دی وی ستین سنه شپېته کاله حضرت آدم علیه السلام ته الله خپل عمر خولی چې ستا به زر کالی چې وی قتل زما زر د شپېته موازنه وکړه دا خو ډېر کم دی الله عمر والا زیات کا وی زما عمر نه زیاتوم دا زما فیصله ده چې څومره عمر دې زیاتېږي به نه وی ښه که الله د خپل عمر نه زیات ورکم وی ورکا کته ورکه وی رب زده من عمري 40 سنه زما د عمر نه څلوېښت ولا ورکا ګوره خپل نه ورکه ولا وی انت وذاک الله وی تو دې که ورکه څلوېښت ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث په ترمذی کې دی طبرانی معجم کبیر کې دی نور سننو کې مشتا چې کله آدم علیه السلام دنیا کې راغی عمر شروع شو او هغه څلوېښت کم زر پوره شو ملک الموت راغی نو د بخاری حدیث ته چې الله د پیغمبر سره هر پیغمبر سره د مرګ وخت کې لږه مشوره کوي دا د هغې عزت یې ټیم نه زیاتېږي ګورئ دا د هغې عزت نو چې څنګه ملک الموت راغی وی ستا ټیم پوره دی وی څلوېښت کاله مې پاتې دي وی الم تعطه ابنک داود تا خپل مسیح داود له نه دي ورکړی وی لا نه مې دي ورکړی نو رسول الله مبارک فرمایي جحد و نسیا ایره ونو انکار یې کړی دی دا هغه عالم داسې مثال لکه سړی خوب چې ویني یره په پیغمبر هم راځي زمارونو په مونږ هم راځي نو انکار نو وی فنسیت ذریته وجحدت ذریته نو بچو باندې یرم راځي او انکار هم کوي کم ټیم چې واقع لاړ هغه څلوېښت ورکړي ځکه زه تاله یو زر روپۍ درکړم چې دا تقسیم کا سلسل ته وایې یو لو پکې 200 ورکو دله 200 ورکه خو ستا به کمیږي زیاتېږي نه هغه زر روپۍ کم عمرونه چې الله تقسیم کړي زمارونو نو په هغې کې د یو سیکنډ زیاتوالی کمې نه راځي
جی ټیم پرې ها دیو پینځه منټه تا نو ټیم یو بل نو الله پاک چې څومره چا د کفاره کم ټیم مقرر کړی دی بس هغه به زمانونو په دنیا کې چې کم دارو بوتل جوړ شي هغه یو ایکسپایری ډیټ لیکلی چې دا به 3 کاله کې 2 کاله کار کوي د انسان ایکسپایری ډیټ الله سره د پته نه لګي چانه د مور په ګېډه کې سو باسي او څوک کسی پیدا شي نو ساته وباسي او بعض انسان دی په ماشوموالي کې مړ شي بعض انسان دی چې ځوان شي مضبوط طاقتمنې بیمار پاتې شي ځوان زلمې مړ شي یو سړی دارو دکان ته لاړ هلته کې دوی اغشتا بوتل یې ورکوي هلکه د دې ایکسپایري ډیټ څه دی دارو والا ورته غوسه شو ستا څه دی زه سپوکس دارو خو نه خرڅومه ستا څه دی د ورته رامټې ووالې مړه زه خو زلمی ما زما خو لا ډېر عمر پاتې دی او ټس چې م په هغه ځای راپرېوته او ساتې ووده پر اوس کال کراچۍ کې ماته یو ډاکټر ویډیو وښولی دا وګوره ډاکټر د زړه د هارټ ډاکټر دی پروفیسر او په کورسۍ دغسې ناست دی او پیشنټ د هارټ ورته راځي مریض او ډاکټر څه چل کوي د هغه مریض په لاس په نه به دلته ګوتې کېږدی دلته ګوتې او ناګانه ډاکټر نڅه وته ولاړ مړ شو مریض په ځای پاتې شو نو خدای مو بخا جنازې له ټیم ورکړي او دعا وکړې ورته د جمع دعا ورته وکړې چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي الله د آخرت لوی سفر د راحت او د خوشحالو کړي او ټولو وارثانو له خدای صبر ورکړي ټول مردگان د مسلمانانو الله وبخي